الله ورسي او دا شریعت اصول دی او دارنګه احادیث مبارکو کې راغلي دي چې فرض مونځ شه یا فرض عبادت شنه د هغې ثواب د خپلی او چې کوم نفل عبادات وي لکه ذکر اذکار شه تلاوت شه نوافل شو او دارنګه چې کوم دی هغه نفلي عبادات د هغې ثواب چې کوم دی هغه ښه دا ده چې انسان هغه ټولو مسلمانانو ته د هغې ثواب بخي نو ټولو مسلمانانو ته به پوره ثواب هم ورسي او د ثواب کې به کمی هم نه کېږي څنګه چې حدیث مبارک کې راغلی دی او د هغې فایده به دا وي چې د ټولو مسلمانانو که مړه دي که ژوندي د هغې په دعاګانو کې به د حصه پیدا شي چې د هغې ته نیک عمل وبخي نه هغې د دې نه خوشحاله شي او د هغې په دعاګانو کې الله د حصه چې کوم دی راولي دا زموږ د اهل سنت والجماعت او د عام مسلمانانو عقیده ده نفلي ټول چې کوم دی هغه څیزونه د هغې او فایدې چې کوم دی که هغه نفلي صدقات وي که نفلي عبادات وي ذکر اذکار وي تلاوت وي د هغې ثواب ټولو ته چې کوم دی بخلي شي او دا سلسله ده د ایصال ثواب دا هم د دې دپاره چې د هغې په دعاګانو کې د دې حصه وشي الله د دې په ذریعې سره به د هغې درجات بلندوي او ویونکي ته به د هغې ثواب چې کوم دی میلاویږي دې وجه نه ښه دا ده چې یعنې سړی یو عمل کوي بزرګان دین فرمایي چې اول ثواب دی رسول الله وسلم ته د هغې وبخي ځکه رسول الله وسلم دا رحمت للعالمین دی په دې امت باندې د هغه ډېر احسانات دي د هغه په برکت الله دا ټوله دنیا پیدا کړې ده رسول الله صلی الله نه پیدا کولی نه هېڅ شی مې نه پیدا کړی د هغه په برکت سره د دې امت نه چې پوره من حیث پوره امت چې کوم دی هغه هلاک شي نو دا د رسول الله وسلم په دعا سره د دې نه بچ دي مخکې امتونه پوره هلاکېدل به قوم من حیث القوم امت من حیث الامت او دې امت باندې به دا نه راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره دعا غوښتې ده او د رسول الله وسلم به زموږ دپاره آخرت کې د مسلمانانو دپاره شفاعت او سفارش چې کوم دی هغه کوي او د دې ټول امت دپاره ټول عالمینو دپاره رسول الله وسلم رحمت دی نه یوازې انسانانو دپاره بلکې ټول عالمو دپاره دې وجه نه بزرګان دین وایي چې ټول ثواب اول به رسول الله وسلم ته بیا د حضور علیه السلام اهل بیتو ته چې کوم د حضور علیه السلام خانداني خلق دی هغې ته به یې ثواب بخي ځکه حضور علیه السلام په هغې هم خوشحالېږي چې د هغې اهل اولاد اهل بیت ته چې کوم دی دا وشي دارنګې صحابه کرامو ته دارنګې د سلسلې بزرګان دین چې کوم د دې سلسلې دي یا څلور واړه سلسلو بزرګان دین دی هغې ته بیا مور پلار ته استادانو ته حقدارانو ته متعلقینو ته ټولو ته او بیا ټول مسلمانانو ته نارینه او زنانو جمیع المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات ژوندي دي که مړه دي نارینه دي که زنانه دي هغې ته به د هغې ثواب وبخي نو ستا ثواب کې به کمی نه راځي او د هغې په دعاګانو کې به الله ستا حصه چې کوم دی کوي تصو بزرګان د دې ډېر اهتمام چې کوم دی کوي او الله پاک چې کوم دی بیا په هغې په دعاګانو کې حصه پیدا کړي نو نور توفیق الله ورکړي د نیکو اعمالو توفیق ورته نور هم الله چې کوم دی ورکړي لہٰذا بل دا دی چې اعمال انسان صحیح طریقې سره کې احادیثو نه معلومیږي چې د ګل په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې الله پاک په دربار کې د اعمال پیش کېږي نو چې اعمال پیش شي که نیک اعمال ډېري الله انسان ته په نظر د رحمت سره ګوري نیک اعمال کم شي نو د هغه چې کوم دی
د الله په نظر کې مبغوث شي. او د جمعې مبارک په ورځ باندې څنګه حدیثونه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول انبیاء علیهم السلام ته د انسان اعمال چې کوم دی پیش کیږي او دارنګه د دې مور او پلار ته او مور پلار نه مراد علما وایي چې اصول او فروع مراد دي. اصول مراد دي ان سمانه پلار ته نیکونو ته تاسې بر واخله مور ته د مور ته داسې کوم دی بر واخله اصولو ته دې ټولو ته دا اعمال چې کوم دی پیش کیږي او چې دغه اعمال پیش شي مور پلار ته دارنګه چې کوم دی پیغمبرانو علیهم السلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو هغې خوشحاله شي نو هغې دعاګانې کوي. د وجه حدیث مبارک کې راځي چې مور پلار تاسو د وفات نه پس او دارنګه چې کوم دی هغې مه خفه کوئ. نو هغې کې دغه دا دی علما وایي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تشرف کې ذکر کړی دی چې د دې مقصد دا دی چې یعنې څرنګه چې د نیکۍ د انسانانو حسنات مور پلار ته دارنګه د اصولو ته انبیاء علیهم السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کیږي نو دارنګه د سیئات هم پیش کیږي چې د مور پلار د وفات نه پس کوم سیئات کوي ګناهونه کوي نه هغه هماغې ته پیش کیږي نو حسناتو باندې یعنې نیکو باندې مور پلار خوشحاله شي او د دپاره دعاګانې کوي او په سیئاتو باندې او ګناهونو باندې مور پلار خفه شي نو هغې ته چې کوم دی حضور علیه السلام فرمایي د مرګ نه وروسته چې کوم دی مور پلار خفه کوئ ما سمانه سیئاتو نه ګناهونو نه ځان بچ کې نیک اعمال کوئ هغې ته چې کوم دی بخئ. لہذا دا چې کوم د سلسلې اذکار دی دا چې کوم دی پورا ادا کول پکار دی. د وجه نه ډېر کسان راشي موږ نه خو چې کوم دی قضا کیږي او ادا کیږي کوشش دا پکار دی چې اهتمام سره او دارنګې پابندۍ سره نو هغه فایده په مرتب کیږي او چې اهتمام او سره نه او دارنګې پوره پابندۍ سره نه نو پوره فایده په بیا نه مرتب کیږي پوره فایده بیا حالی شي نه هغه البته عذر خو معاف دی سړی بیمار شي نو بیماری عذر ده کایک ردنه قضا شي نو خیر دی یا دارنګې داسې ضرورتي چې هغه شرعي ضرورتي بغیر د هغې نه گزاره نه کیږي نو دا چې کوم دی هغه شرعي ضرورت دا هم چې کوم دی هغه معاف دی دې باندې څه نشته او که نه سړی هسې دا کوي نو بیا هغه شان فایده درته نه کیږي. د فایدې دا کمی چې راځي دا هم په دغې وجه سره چې دی پوره اهتمام نه کوي د هغې او پوره توجه سره چې کوم دی نه وي بلکې کله وایي کله نه وایي بس هغې چې کوم دی پوره فایده نه وي. لہذا کوشش دا دی چې نه هغې پوره اهتمام سره دا کوي او ذکر د حیثیت د ذکر نه کوي چې زه الله یادوم الله ما یادوي داسې نه چې صرف شمار پوره کوي ټیک د دا ایخ پیدا هم ده چې نفس الله الله وی د مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه فرمایي د دې هم فایده ده که توجه د بل طرف دی او الله الله وی نو ژبه خو د کم از کم د الله په عبادت کې مصروف ده او که ذهن د ورسره هم راواړو نو ذهن د هم مصروف شه د هغه هم عبادت کې شه دماغ د هم عبادت کې مصروف شو او ژبه د هم عبادت کې مصروف شوه لاس د هم عبادت کې مصروف شو تسبیح پې اړی نو بدن د انسان خو چې پوره توجه وي نو ټول بدن به مصروف شي او دارنګې ذکر باندې نو دې وجه نه د هغې فایده به زیاته وي او د آصف ذکر هم هغې فرمایي ګنګوي رحمت الله علیه د ډېره چې کوم دی هغه فایده ده خو چې کله یي او کله نه وي د هغې فایده چې کوم دی کم. امام غزالي رحمت الله علیه فرمایي سړی چې کوم دی هغه ذکر چې کوم دی هغه په یو ځل ډېر وکړي او بیا نه کوي نو دې مثال داسې لکه یو ګټۍ او ګټه باندې یو بوقا اوبه یا یو ټیم اوبه یا یو مشکیزه اوبه پې په یو ځای واړی نو هغې باندې څه اثر را نه شي او که نه چې کوم دی هغه همیشه ذکر کې نن هم لږ کې بلو چې کوم تا ته دغه نه ښودلی شوي ذکر جاری ساتي نور ورسره نه کې هماغه کې
نو د دې مثال داسې لکه یو غټۍ او هغې باندې چې کوم دی اوبه داسې چې کوم دی ساس کې ټول عمرې داسې را روانې دا بمبې نه لاندې چې کوم دی که سیمټي او که دا لکه غټۍ خو چې مسلسل به ساس کې را پورې وځي نو څه زمانه پس پای کې داسې چې کوم دی جوړوالی راشي قوطې پکې وشي جوړوالی پکې راشي نو اثر کي نو په ګټه کې هم بیا اثر کي نو چې ذکر همیشه د باره سړی لږ لږ کوي دوام سره کوي نای باندې به اثر دا زیات وي او که په یو ځل ډېرو کې بیا نه کوي نو د هغې اثر به چې کوم دی کم وي دې وجه نه ذکر دوامن کول پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الی الله ادومها یا احب العمل الی الله ادومه حدیث مبارک کې راځي د الله ډېر محبوب عمل او د الله ډېر خوښ عمل هغه دی چې هغه همیشه انسان کوي وان قل اگر کا عمل کمی یا وان قلت اگر کا عمل کمی او خو لیکن چې کوم دی مسلسلي نو د هغې فایده به چې کوم دی زیات وي دې وجه نه چې کوم دی دې باندې دوام چې کوم دی پکار دی او هغې سره به چې کوم دی توجه برابرېږي بیا دغې مجلس ته چې کوم دی هم حاضرۍ سره هم فرق راځي د انسان زړه کې چې کوم دی توجه پیدا شي ښه مجلس کې راشي ذکر و اذکار واوري تلاوتونه شي د انسان خو انفعالي ماده زیات رندي اثر زیات قبلوي که د انسان د ټنګ ټکور په مجلس کې او د ډول سرنا په مجلس کې نو ښه انسان به ښه سړی به خو لیکن ذهن باندې به غلط اثر راشي او که ښه مجلس کې کینی نو که بد سړی نو هم ورو ورو چې کوم دی هغه دین طرف ته ذکر طرف ته تلاوت طرف ته او دارنګې عباداتو طرف ته نیکۍ طرف ته میلان پیدا شي نو الله دې زموږ ټول نیکو اعمالو توفیق راکړي او همیشه دپاره یې راکړي انسان شیطان کوشش داره چې د انسان د هغې نه بچ کړي نیکو اعمالو نه بچ کړي نفس چې کوم دی هم کوشش دا کوي چې د انسان په بل طرف چې کوم دی روان کړي لہذا الله پاک دې موږ ټول له توفیق نصیب کړي ذکر